اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. او 10 کے فرض داغی بیانو شو یہ سلور فرض دی پکی د سنتو بیانو شو چی اتلستی پکی د مستحب بیانو شو چی سلور دی د آداب بیانو شو چی سور لستی او د مکروحات بیانو شو چی شپگ دی. نن دا مسئلہ بیانو چی چارندام پسو قسمه ده. نو چارندام دری قسمه ده. یو دا سی چارندام ده چی داغی کول فرض دی. داغی کول فرض دی. دویم دا سے چار اندام دے چھ داغے کول واجب دی. دریم دا سے چار اندام دے چھ داغے کول مستحب دی. کم چار اندام چھ فرض دے نو آغا دا سلورو سیزونو دا پارا سلور سیزون دا سی دی چھ داغے تا چار اندام کول فرض دی خام بکے. او کم چار اندام چھ واجب دے نو داغے دا پا آغا دا یو سیز دا پارا او کم چار اندام کول چھ مستحب دی نو آغا دا دیرشتو سیزونو دا پارا. نو دا سلورو سیزونو دا پارا چار اندام کول فرض دی. بغیر دا چار اندام نا غسیس کولے نشے. نمبر 1 چی یو سڑے بیاو دس یو مز دا پارا چار اندام کئی بیاو دس دے چار اندامی نشتے. نو اس چکم چار اندام دا مز دا پارا کئی نو دا فرض دے. مز بغیر چار اندام کی گی نا کا فرض مز کے او کا نفل مز کے چار اندام بورتا خامخا کے. دویم نمبر دا جنازی دا مز دا پارا دا جنازی منز منز دے خودم را فرق دے چی جنازی منز کے رکو سجدہ نشتا. نو رکو سجدہ پا کی زکا نشتا چی دا مشرکانو سر مشابہت را نشی ولی مخی تخو مڑے پروت تے کنا. نو که یو سڑے ورطا سر ٹیٹی یا سجدہ لگئی نو دا کافرانو سر مشابہت رازی چاگوی بخپلو بوتانو تسرون ٹیٹا و سجدہ بے لگور. نو دا دی دا خاطر دا جنازی پا منس کی رکو و سجدہ نشتے. نور خو منز دے نو دا جنازی دا منز دا پارا چار اندام کول فرض دی. نو اکثر طالبان پا یو بل سوال کئی وی دا جنازی پا منس کی دی تندی کی ازغی لار شی نو پا کم لاس بے اوباسی. نو چې دا چا خیال نه هغه وی لکه سو کوئی په خلاص او سو کوئی په غسل. نو د جنازې مس کې سجده نشته نو ستا تندی کې ازغه څنګه لا. یا طالبان سوال کوي وی فرض کې غنی قصه شه ده دا جنازې مز ده. بیا وی سنت کې څه شه ده نو هغه بانگ دے.
نو د جنازې د مونځ د پارم چاراندام کول فرض دي. دریم نمبر سجدی د تلاوت د پارا قرآن کریم کی سور ل سجدی دی چاغه څوک تلاوت کیه ووري نو سجده بکای. نو سجده خو بغیر چاراندام کول نشي، نو هغه د پارا چاراندام کول فرض دي. سلورم نمبر د قرآن کریم د مسح د پارا قرآن کریم لګوتی وړي اگر که یو آیت ولی نه بغیر او د سین شوړي چاراندام ورته کې فرض دي. لا یمسه الا المطهرون. عام جمهور علما د دې آیت دا معنا کوي چې قرآن کریم به نمسه کوي منګرا خلق چې خپاک وي نو خاله پاکيږي چې پلیتیم د ځان نه لري کی او چاراندام مو کی. نو قرآن کریم ته چې ګوتې وړي نو چاراندام ورته کې. که یو سړی قرآن کریم رالی او چاراندام یې نه کړي نو یو کپڑے سره صادر سره بینیسی. کچا قرآن کریم ته صادر کړي وي پوخونه نو کدا کم پوخ چې وسره ګندلې شوی نه دی او غبرنه پوخ نو هغه نیولې شي او چې کم وسره او ګندلې شو نو دا د قرآن کریم حکم علی نو ګوتې بنور اوړي. دغه رنګ قرآن کریم کې چې کوم حاشیه ده دا سپینواله دې تم ګوتې نشوړي. دا د الله پاک د کتاب سره متعلق سیز ده. نو د دې سلورو سیزونو د پاره چاراندام کول فرض دي. دویم نمبر چاراندام واجب ده. نو واجب ده د یو سیز د پاره چې کله حج تلاړ یا عمره تلاړ او د کعبه مبارک نه طواف کې نو د طواف د پاره چاراندام کول فرض دي، دا واجب دي. الله دې موږ او تاسو ورته بوزي. نو واجب دي په حدیث ثابت دي. دریم نمبر چاراندام کول مستحب دي. نو دا د 150 سيزونو د پاره دي. دې تخیال لري یو چې کله سړی ود کېږي مونږ او تاسو ود کېږو نو پیل او 10 مات نو بیا به او 10 کې دا خوب چې ده نو دا د مرګ ورور ده کې دي شراپان سي نو چاراندام کول خي دا برته ان شاء الله بیا وې د خوب د پاره 22 آداب دي. څوک چې ود کېږي مونږ او تاسو خو پدې نه یو خو صرف سمولو خپل دعا دا غبوي دیو بمړه کې مسواک بوهي بشترا بسنډي وصیت بکې درود شریف بوي اخیری سلور سورتونه بوي آیت الکرسی بوي دا سي 22 آداب دي. نو یو دا د چې چاراندام وکنو بیا ودشه کې دي شراپان سي نو چاراندام بدوي. نو دا خوب د پاره چاراندام کول مستحب. نمبر 2 چې کله بیا د خوب نه راپاسي کومز نه کې تلاوت نه کې اس خبره نه خو چاراندام وکا چاراندام کول مستحب. دریم نمبر یو سړی په چاراندام همیشه والے کوي همیشه او 10 کې ګرځي نو خبره ده. زمونږ استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم شیطان سره ملاقات کړ نو حضور ورته فرمایل شیطان دنیا کې د څومره دوستان دي او څومره دشمنان وې صاحب دنیا کې می 15 دشمنان دي وې څوک وې پهله دشمن میته. دویم نمبر هغه څوک چې همیشه په چاراندام کې وخت تیری استنجا باندې کار نه کی. بعضی بوډاګان او بوډایګانې مالی دي چې هغه او 10 مات کې نو استنجا وکي وې زما عادت تا د چې زو 10 کې ګرځم
نو اودس چارندام ته وای زمونږ استاد معاشره کې دا محاوره د چاودس استنجا ته وایو او دی باقی سلور اندامون انزلو ته چارندام او عام پختو کې اودس دی ته وای هغه استنجا ده نو اودس کې ګرځیدل دا معنا نه ده چې صرف استنجاو کنو ثواب بدرته ملای نه چارندام بکې وی قربان چې څوک همیشه په چارندام کې ګرځي وی دا زما او ګوره چې چارندام کې ګرځي نو بیا در باندې د شیطان وس ډیر نه برکی د دیو جن زمونږ استاد د مسلک او د مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سلویخ کالا د ماخستن په چارندام د سحر موس کړي ناګران کار دی ګوره د دیو جن کم خلق چې ځان ته اهل حدیث وای نو هغوی په امام صاحب باندې د اعتراض کوي نو ګورئ دې ټکي ته خیال کوئ یو اهل الحدیث ته یو اهل حدیث ته اهل الحدیث مبارک خلق تیر شوه پاک خلق اهل الحدیث هغه علما او توي چې چاته 15 لاک او 3 لاک او 4 لاک او 2 لاک او 1 لاک حدیث سوک چې په حدیثو کې ماهر هغه مبارک او پاک خلق دی یو اهل حدیث دی اهل حدیث ځان توي اهل الحدیث او اهل حدیث کې فرق دی نو حدیث د شیطان د بچینوم دی د شیطان 15 بچی دي نو دا یو نوم پکې حدیث دی نو اهل حدیث سمانا د شیطان بچی او د شیطان نوسی نو کزان ته اهل حدیث وای نو ټیک وای ناغوی وای چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سلویخ کالا د ماخستن په چارندام د سحر موس کړي دا خو نکیږي ولې د واده نو کړي د باندې د خپل کور حق نو زمونږ استاد د مسلک یو لوی عالم دی او کاروي سے ورته وی اوس وفات نو هغه ډیر عقلمند او خيار دی زه په خپل ډیر متاثر یم هغه وی ماته یو کس وی چې امام صاحب سلويخ کاله د ماخستن په چارندام د سحر موس کړي ولې د واده نو کړي ما وی دا شکایت خود امام صاحب خزله پکارو تیسکه چې د پردو خود شکایت مال راوړي دا پکار دا چې د امام صاحب بیبي راغله وی عدالت کې درخواست کړي وی چې زما خاوند دا چل کوي یہ وکیل نیولې وی نو تنه د امام صاحب خزه او نه د امام صاحب وکیل یو خزو کار رانی سي دیم نمبر دا چې مونږ او تاسو اکثر په پښتو نه پويګو نو دا غریبانان په پښتو زمونږ یو ملګری د شاګردم هغه وی زو وای ماته یو سړی وی زبو مزری صاحب سره عباس کو ما وړي راخدا ناغه بیٹک لرو وختونو زم ور ما ورته مولانا صاحب ز پښتنو سره باس کو چې څوک پلا د چا پلار او مور پښتانه ناغه سره باس کو مو چې پښتانه نه نو زه د ټول عالم ټیکدار خونه بل کار وکي وېزه پښتونم زما پلارم پښتون دی او زما مورم پښتانه مې ټیک ده یو تاسو بدن پښتو کې وکم که صحیح جواب دیو کنو بیا پښتون یو کنیاسی د زده کړي نو وی تاسو کا کنه مې ته پسر علي دی بیٹک تا وای په موټر سایکل مې ستا موټر سایکل کې تیل ختميږي کنه و یو ختميږي مې چې موټر سایکل کې ستا تیل ختم شینو سکیا چې وای پم کیا چو مې جاجب ادا چې تیل موټر سایکل کې ختم دی او چې پم کې نو پښتون نه غلطه پښتو دی وی
پم کې خود دنیا تیلی هغه کې څنګه تیل اچي چې څه کې ختم دي نو هغه کې پکار دي کنه. نو ډیرو خلکو ته پښتو نه ورځي او ځان ته پښتانه وای ګوره. نو مونږ وایو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ماخستن په چاراندام د سحر مسکړه سمانا چاراندام به چې مات کو نو متصل به چاراندام کو. مونږ تاسو یو بل ته نه وایو الکه تا خو ریټیر شوي آو سو کال دی نوکری وکړه وای 25 کاله نه پیمان وای د 25 کاله نوکری کړې ده دې کې جمعې څه شوې دې کې شپې څه شوې دې کې د چټیانې څه شوې حکومتي چټیانې پکې راغلي دي او شپې پکې راغلي دي د خپل ذاتی چټي کړې ده نو د کله 25 کاله ډیپټي کړې ده نو سمانا زیاته موده ما په ډیپټي کې تیر کړ سلسله وار خیالم دیکھ نو داسې د همیشه والی دغه معنا نه ده نور خبریم دی پکې. بهرحال دریم نمبر چې سړی په چاراندام باندې همیشه والی کوي نو مستحب خبره ده چې چاراندام وکړي نو بیا دوباره چاراندام وکړي نو ستا چا تاسو چاراندام به همیشه. سلورم نمبر او دستشتی چاراندام دشتی او د چاراندام د پاسه چاراندام کول دا مستحب دی خو یو شرط پکې دی ګوره هغه شرط دا دی چې پیلنی چاراندام باندې تا مونځ یا تلاوت یا ذکر کړي او کدنی کړي بیا خو اسراف دی دلته چاراندامو کې دیږي پورې راشه واپس بیا چاراندام کې دا خو ته اسی وبتوي که مخکینی چاراندام باندې دی موس کړي تلاوت کړي ذکر دې په کړي استعمال دې کو نو دویم چاراندام کول د بل عبادت لپاره دا ثواب دی او کنه نو بیا اسراف دی. پنځم نمبر الله دې مونږ او تاسو بچ کی غیبت ته وکنو دا غینه پس چاراندام کول مستحب غیبت نه بعد ځکه چاراندام سره ګناه معاف کی دې انشاء الله دې پدې معاف کی. شپږم نمبر د دروغ نه پس. پنځم وم نمبر د چغلای نه بس پس چغلی دی ته وای چې د یو کس خبره یو توړي او د بل کس خبره بل توړي چې دوه مسلمانان سره په جګړه شي. او اتم نمبر د هر ګناه نه بعد چې نسوار مواچه خدایا ساتي دا برته به وي په نسوار ګوري چاراندام ماتيږي نسوارو سره بګوري احتیاط کوي صحابه کې مولانا صاحب نسوار مونږ او تاسو ته ګناه نه کوي مولانا صاحب نسوار واچو مصلی ته مخکش مېدا سکه تا خو نسوار واچولس خو لکې دي ویلې په نسوارو چاراندام نه ماتيږي پلیتم نه دي نو سم مشکل له مې رستو شه ورشه چاراندام وکا ورشه چاراندام وکا او بیا راځه نو بیا به رستو چې مونږ کو نو بیا به غپ لګاو نو بیا رستو پیش چاو په دې ماتيږي بیا در تعالی منشا نو د هر ګناه نه پس چې ګناه دې وکړه نو چاراندام بکې. نهم نمبر ټپه دی وي اکثر خزي ټپې وای کنه وای بیکاره ټپې دی وي نو د ټپې نه رستو د غزلو نه رستو چاراندام کول ګوره مستحب دی لکه ګناه دی وکړه. لسم نمبر د مزن بهر د پکړس کړسو خندل نو کومس کې دیو خندل بیا خو ماتيږي بیا خو فرض ده خو د مزن بهر نو مستحب ده. یو لسم نمبر مړی ته د غسل ورکا نو د مړی د غسل نه بعد چاراندام کول مستحب دي. دولسم نمبر مړی د اديري ته یوړه پکټته پوګه باندې یوړل ته ورسېږي نو دا غي نه رستو چاراندام کول مستحب دي نو کول ته وب ملاوي دي چاراندام. دیرلسم نمبر چاراندام دشتي خو تا باندې د مستیم راغې نو د هر
مز د ټیم د پاره چار اندام کول مستحب دي. څوارلسم نمبر د جنابت غسل کې نو د هغې نه پیله چار اندام کول مستحب دي. پنځلسم نمبر یو سړي باندې غسل اوړېدلی دی او خوراک کوي نو د خوراک د پاره چار اندام کول مستحب دي. اولسم نمبر جنوب سړی غسل پې اوړېدلی دی او هغه سکاک کوي نو د هغه د پاره چې دی نو چار اندام کول مستحب دي. اتلسم نمبر جنوب سړی خوب کوي نو د هغه د پاره چار اندام کول مستحب دي. نولسم نمبر د غصې په وخت کې غصه شوې نو چار اندام کول مستحب دي. شلم نمبر د قرآن کریم تلاوت کې په یادو نو چار اندام کول مستحب دي. یویشتم نمبر د رسول الله مبارک حدیث وې نو هغې دپاره چار اندام کول مستحب دي. درویشتم نمبر د احادیث و روایت کې نو چار اندام کول مستحب دي. څلېرویشتم نمبر د علم درس ورکې نو چار اندام کول مستحب دي. پنځهویشتم د اذان دپاره او شپږویشتم د اقامت دپاره اوویشتم د خطبې دپاره او اتهویشتم د رسول الله مبارک د روضې مبارک د دیدار دپاره او نهویشتم چې عرفات کې ودرېږي نو د هغې دپاره او د صفا او مروه د سعی دپاره دا نهویشتم دی. اتهویشتم دی او د چې کله د اوښ غوښه وخورې د اوښ غوښې خوړلو نه پس دا چار اندام کول مستحب دی. او دیرشم نمبر دا دی چې یو مسله کې د علماو اختلاف دی. یو عالم وایي ستا چار اندام نشته او بل عالم وایي چار اندام دې شته. نو د یو عالم په نس بې اودسه او د یو عالم په نس با اودسه نو ته داسې چلو کا د اختلاف نه ځان بچ کا ورشه چار اندام وکړه نو د دواړو مسلکونو په نس به د چار اندام والا شي. اسانه خبره ده. نو دې دیرشتو مقاماتو کې چار اندام کول مستحب دي. درود شریف اللهم صل علی سیدنا